چې کوم نیکان خلک دي حکومت نه بل لري اوسېږي، چې حکومت ته نږدې کېده نو بس د ایمان نه خلاص شو. او چې کوم حکمرانان دي د اسلام په خوا به نه ورځي، بس چې سیخ خوښي هغه به کوي چې ملک ترقي وکړي. دا یو کفري عقیده ده، ناجایز عقیده ده. نو دغه باطل عقیدې حل په خپل باندې راووت. دا عقیده چې کومه ده د دې اول بنیاد په یورپ کې کېښودی شو چې کوم خلک نیکان دا به د اسلام سره کار نه لري، دا به د حکومت سره کار نه لري، کوم چې حکمرانان د اسلام سره به کار نه لري. دا مصیبت په یورپ کې هغه وخت را پیدا شو چې کله تورات چې کوم دی او انجیل دا وسوځولی شو او بیا ډېر کلونه دا نه پیدا کېدو. تقریبا تورات چې کله وسوځلی شو په اول ځل باندې 400 کاله وروسته تورات ولیکلی شو، په 4 قسمه ونې ولیکلی شو، جدا جدا د یو بل نه خلاف یو شانته کې نه. د انجیل هم دغسې حال دی چې بیا ضایع شوی دی. په دغې آسماني کتابونو کې چې کوم په یورپ کې خلک عمل کوي هغه تورات او انجیل دی، نو په دغه آسماني کتابونو کې عبادات او عقاید لږ لږ محفوظ دي، معمولی محفوظ دي څه حده پورې. او دغه خلکو محفوظ کړي دي چې په غاړو غرونو کې به اوسېدل د آبادۍ نه لري، نو هغې د زده زده دي، ټولو ته نه دي زده. خو پاتې شو حکمراني او نظام، نو هغه هېچا ته نه دی زده چې یاره په تورات او په انجیل کې د حکمرانۍ دپاره څه احکام دي او څه اصول دي، بلکل چا ته نه دي زده. نو چې نه دي زده، نو چې کله کم حکمرانان ته مشکلات راتلل هغې به راتلل د خپلو علماو نه به یې تپوس کوو چې یاره مخکې دا مسله د فرض کې اقتصاد خراب دی، که موږ سود شروع کړو نو سود دا به موږ له جایز وي که ناجایز به وي، او که سود نه کوو نو بیا به څه کېږي، نظام اقتصاد به کمزوری کېږي. دغه شان دی که زنانو پردې مطابق په کورونو کې کښېني او ملازمتونو ته نه راوځي، بیا خو داسې مشکلات پیدا کېږي. ستا څه خیال دی؟ نو هغه خلکو په فتوی ورکړلې چې یاره زموږ به د آسماني کتابونو کې دا مسایل نشته، دا احکام نشته، چې نشته نو چې تاسو څه وکړه موږ ته منظور دی، ټیک دی، بس صحیح دی. بیا د هغې عبادات چې کم دي نو څه عجیبه غونته کې دي. او اوس عیسایت کې روحانیت دی او ځان جوړ کړی دی، په تورات کې نه په انجیل کې نه و. روحانیت دا ده چې بس ځان په ځنګل کې اوسېږه، د انسانانو په خوا باندې مه ورځه، صرف اذکار او عبادت کوه. په اسلام کې دا شی حرام دی، منع دی. خو دغه عیسایانو د خپل ځان جوړ کړی و او بس رایج کړی دی. اوس سړی چې کله روحانیت ته لاس واچي، دا حکمراني کله کولی چې حکمرانۍ سره څه تعلق پیدا کېږي؟ نه پیدا کېږي. دغه شان ده کې د یهودیانو عقیده دا ده، هغوی یهودیان چې کوم دي زنانه باره کې هغې یو تصور لري چې د ټولو مصیبتونو او د ټولو ګناهونو بنیاد هغې وایي زنانه ده. نو په یهودیت کې چې کم کس واده وکړي نو هغه دیندار نه ګڼلی کېږي، وایي بس دا ګمراه شو، خراب شو. وایي دی به دیندار الی چې واده ونه کړي لرې چېرته اوسېږي، د زنانه په خوا باندې بیخي ورنه شي. هغوی زنانه او شیطان یو شی ګڼي، داسې یو نسبت ورته کوي. نو د دغې خرافاتي عقایدو سره حکمراني هېڅ سمون نه خوړ. نو بیا هغه خلکو دا فتوی ورکړلې چې یاره کم خلک چې حکومت کوي نو هغه زموږ په خوا مه راځئ، او چې کم خلک زموږ غونده کې دي حکومت خواله دې نه ورځي، وایي نظام به کنټرول شي او دا نظام به مخکې وچلېږي. بیا یورپیانو دغې ته هوا ورکړله، مخکې دا نظام دا خبره یې مخکې بوتلله. ممکنه ده چې هغوی ته دا پته هم نه چې په اسلام کې ټول هر څه محفوظ دي، او په دې کې د حکمرانۍ خپل اصول دي، د عدالت خپل اصول دي، د معیشت خپل اصول دي، عبادات پکې ځان لدي، عقاید پکې ځان لدي، اخلاقیات پکې ځان لدي. کیدای شي هغوی ته دا مسله اړوله معلوم نه وي، دا پته ورته اړوله یي نه. بیا کوم خلک چې په یورپ کې اوسېدل هلته تعلیمونه کول، دوی چې ورته اعلی تعلیم وایي، هلته کې ځي او دغه خلکو نه سبقونه وایي. هغه خلکو دا فارمولې اسلامي ملکونو ته راوړلې او په اسلامي ملکونو کې د دې باقاعده نشر اشاعت شروع شو. ان شاء الله په یو وخت کې به د پوره تفصیل او تاریخ تاسو بیان کوم په حوالو سره. نو هغې وجه نه دغه خلکو دا عقیدې په دې علاقه کې رایج کړلې. اوس چې کوم خلک ځان د اسلام پسند نه وایي، څوک د سیکولریزم په نوم باندې کار کوي، څوک د لیبرالایزم په نوم باندې کار کوي، څوک د کمونیزم په نوم باندې کار کوي، هغوی بیا دا ټکي استعمالوي چې مولا د کرسۍ سره څه کار دی او مولا د حکومت سره څه کار دی، او اسلام که اسلامي نظام نافذ شي دا ترقۍ ته رکاوټ دی، مډرن دور سره پیټ نه دی. او که د دې نظام نه یورپ خبر شي نو یورپ په څه وایي؟ دا د هغوی اعتراضونه دي پنهالي کوي. بیا هغوی دا هم وایي چې یاره موږ مسلمانان یو پسمانده یو، وایي دا ځکه چې دا د مولیانو د لاسه نه پسمانده یو. دوی وایي داسې اصولو باندې عمل کوي چې هغې کې موږ ترقي نشو کولی. او یورپ ولې مخکې لاړ؟ ځکه چې د اسلام نه کله بېزاره شو نو مخکې لاړ. دا د هغوی دلایل دي. په دې ځایونو کې د وممن خلقنا امة نه راواخله، امة نه راواله د من حيث لا يعلمون، یعنی د 2 نمبر آیت اخره پورې نو دغه ټول سوالات حل شوي دي. او دغه معرف القرآن او تفسیر ابن جریر ډېر تفسیري بحث کړی دی. نو الله تعالی وایي زه دوی له مهلت ورکوم، ان کیدی متین، یقینا زما تدبیر مضبوط دی. څه مطلب؟ یعنی دوی خو مضبوط رانیسم او بس عذاب کې بیا اخته کوم.
نو اوس که دنیا دې پراخ هم شي د یورپ په لاره باندې لاړم شي خو الله وی زما تدبیر مضبوط پرېدم دی نه نو چې الله تعالی دې خلکو ته وارننګ ورکړي چې زه دې نه پرېدم او چل مې ښه مضبوط جوړ کړی درته دی نو بیا به دا ګټه شي که تاوان بشي او د پښتو یو مشهور متل هم دې سره سمون خوري چې وی الله یې نه کړي نو پیر بابا به یې څه کړي چې الله ناراضه یا الله یې د سره نه مني دا مسالې به د کوم ځای کې نه حل شي دا د یو ځای نه بیا نه حل کېږي